ډېر زبردست ډېر بهترین. دا خو مونږ را روان یو خو ماماجي ما ته دا نه دي ویلي چې یاره د دې بوټي مالټه خوږه ده. ماماجي دا هم ویلی کېږي چې یاره دلته کم ښه څیز وي نو هغه بهر ملک ته ځي. نو آیا د دې مالټو نه هم بهر ملک ته سپلای کېږي؟ ماماجي دا راته چې د پلۍ مالټه په بازار کې څنګه پېژني؟ تقریبا څومره دا چې ستاسو کوم باغ دی نو دا تاسو له د کال څومره آمدن درکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به او ملګرو د ژمي موسم دی او د مالټو سیزن دی او بیا چې کله د پلۍ مالټه وي نو راغلو ډېر زیات ګران ملګري حمیدرار به یو دا نور ډېر زیات خواږه ملګري هغوی ویل چې یاره زونه وید به او پلۍ ته نو ما ویل چې یاره دغه د پلۍ دغه چکر او د مالټو دغه ښکلا ستاسو سره شریک کړمه. ماماجي را سره په څنګ کې ولاړ دی. د دې باغ ډېر زیات خوږ او ډېر زیات دروند انسان دی. ځکه ملګرو چې دلته موږ 2-3 باغونه وکتل چا هم دا اجازت نه کو چې یاره تاسو یا په باغ کې وګرځئ یا دې تاسو د بوټي نه مالټه راوشو کوئ. ماماجي ویل دا ستاسو خپل باغ دی چې کوم بوټي هم خوښي ځان له ترې مالټه راوشو کوئ او چې کوم ځای کې ګرځئ نو وګرځئ. نو ما ویل ولې نه چې دغه ماماجي سره یو څو ښکلې خبرې وشي. ماماجي څنګه خیر دی؟ تاسو ښه یې جوړ یې، ډېره مهرباني چې تاسو دلته کې راغلی او ډېره مهرباني ستاسو موږ ډېر شکریا ادا کوو. او تاسو دا خبره وکړه چې خلک باغونو ته څوک نه پرېږدي او د هغې وایي چې دا پردی دی او دغه دی غټه وجه په هغې د هغې ته زه ښیم. دوی د بونیر د یو ځای د بل ځای مالټه اکثر راوړي او په دغه ځای کې کېښودي. نو دلته کې دا مالټه خو تاله داسې نه درکوي که نه چې تا ته وایي چې تی یې راوشو کوه. مونږ خو غلط کار نه کوو، مونږ خو ورته وایي راشه دې ځای نه خوښې دې نه راوشو کوه. ملګرو دا ډېره اهم خبره ده. ماما چې کومه مخې ته راوړئ نه هم دغه پوینټ دی. یو خبره درته بله کومه ده، په دې لارو کې چې کم خلک ناست دي په دې ځای کې یو 50-60 بوټي مالټې دي. دا اغستې ښې ګرانې او د یو ځای د بل ځای نه مالټه راوړي په دې ځای خرڅې کوي. وس لاړ شئ ورته وایي په 1000 روپۍ شاپر راله درنه اخلمه په دې بوټي نه به یې راشو کې نه یې درکوي درله. دا حالات دي مونږ خو لا پکې نوې خبره واورېده چې دا هم پکې چې یاره بارې کم ږدلي نو هغه بدلي دي او دلته دا صرف د نمایش دپاره ځوړندې کړي دي. د دې نه تاله مالټه نه درکوي ماماجي؟ ټوریستو ته دا سوال چې تاسو کله هم باغ ته راشئ نو وایي چې به مونږ به دلته کې د باغ مالټه مونږ له راکوي. ستاسو څه نوم دی؟ زما فضلي وهاب نوم دی. فضلي وهاب ماماجي خواله ځان راورسوئ که پلۍ ته راځئ. دا خبره مې ځکه مخې ته فضلي وهاب ماماجي جي یو خبره بله هم شته. ما په خپله باندې په دې مایرې کې مې باغ اغستې. نن سبا زمونږ هغه باغ شروع دی خو یو سړی یقین نه کوي چې مونږ به ورسره شو هلته کې به یې ولې راوشو کوو. صحیح ده؟ زما سره اوس هم په دې ځای باندې مونږ چاته دروغ نه دي ویلي اوسه پورې. زما سره چې په دې ځای کومه مالټه پرته ده دا مونږ پرون راوړې ده د مایرې د باغ نه. دا مایره د دې پلۍ مایره ده، د بل ځای مایره نه ده، پلۍ مایره ده. نو په دې وجه باندې صرف یوازې زما باغ په پلۍ کې نه دی، بلا باغونه دي دلته کې. ماماجي ته راته چې د پلۍ مالټه په بازار کې څنګه پېژني؟ په بازار کې خو یاره خدای شته دا تجربه زمونږ هم نشته چې دا به څنګه پیژنو. خو د ذایقې نه خو یې پته خامخا لګي که نه نو تاسو لاړ شئ د بل ځای مالټه وڅکئ او دا مالټه وڅکئ په دې کې بیا فرق شته. او خوږوالی یو پوستکی نه رېږي خپل یو ټیسټ دی. لکه دا نه چې خوږه ده تروام ده خو خپل یو ټیسټ یې مزېداره په انسان باندې ښه لګي او مالټه هم ښکلې ده لکه مهینه مالټه ده مزداره. بل ماماجي دې باغ کې خو په سوونو بوټي ولاړ دي نو داسې تاسو پکې یو بوټی داسې لګي چې یاره د دې بوټي مالټه خوږه ده؟ یاره دا پته خو نه لګي خو خاص کر نن سبا لا جنوري لا نه ده شروع شوې که نه ورځې پکې شته. نو په جنورۍ کې بیا د مالټې کلر هم زبردست شي او دغه ښه لکه او نن سبا چې هم مالټه په ذایقه باندې صحیح ده خو مالټه لږه زیړه راځي په دې وجه باندې چې لا جنوري نه شروع نو لا سره شوې ډېره زیاته نه ده. لکه د دې خپل ټایم دی داسې تاسو ته پته نه لګي چې یاره دا خوږوالی کوي او که نه؟ نه خوږه خو د اوس نه ده انشاءالله او ښه زبردست. تاسو د دې پلۍ دا څنګه باغ دی دلته کې مې کور هم دی. ماشاءالله. ځکه چې ډېر خلک دلته راغلي دي باغونه یې اغوستي دي که نه ورته ناست مونږ د دې ځای د دې کوزي بادري دا د میاګانو په کلي باندې آباد دي. دا ټول میاګان دي دا خلک مونږ هم میاګان یو. د شیخ طاووس بابا نوسي دا زموږ سره خواته دا مقبره چې په دې کې څنګه نکاح اخ دی. او دا راته وایي ماماجي چې تقریبا څومره دا چې ستاسو کوم باغ دی نو دا تاسو له د کال څومره آمدن درکوي؟ دا خو د کال خبرې فصل دی که نه نو 15 لکانو کې 10 لکانو کې 8 لکانو کې بس دغه یې نو
او د دې پلۍ کې وجه څه ده چې یاره دومره مالټه ده؟ آیا د دې ځمکې پرخت دی که نه څه وجه ده؟ دا د دې ځمکې د دې آب و هوا ښه پراختیا کوي. مالټې خو په هر ځای کې ملکونه ترې ډک دي، او په دې پسې خلک ډېر سپیشل ده له لرې لرې نه دلته کې راځي زموږ دې باغونو ته. ماماجي دا هم ویلی کېږي چې یاره دلته کم ښه څیز وي نو هغه بهر ملک ته ځي، نو آیا د دې مالټو نه هم بهر ملک ته سپلای کېږي؟ نه جی، دا بهر ملک ته دی نه، د دې هم دا مارکیټ دی. مخکې به بېپاریانو دا د بټخیلې او د درګۍ په مارکیټ باندې به دا خرڅېدو. که دا به مونږ مردان ته وړو هلته کې به یې داسې پیسې نه کوو، ځکه هلته کې به ډېر چا پېژندو نه. اوس خو پلی په ټول پاکستان کې خلک پېژني، خو په هغه ورځو کې دونه دغه نو زمونږ دپاره دا دوه مارکیټونه. اوس خو شکر دی اوس دا کار ښه شو چې ټورسټ راځي او دلته کې هغه مونږ په ټورسټو باندې خوشحاله، هغه مونږ له ښه دغه راکوي که نه. لکه اوس تاسو کوشش کوئ چې یاره بهر لاړې نه شي، بس دلته چې کوم ملګري دغه ته نه بیایو، د منډۍ ته مالټه نه وړو. او څومره لرې لرې ځای نه خلک راځي؟ تاسو ته خو به وایي که نه چې پلان کې ځای نه راغلی؟ د پنجاب نه دلته خلک راځي، ښه د کراچۍ نه هم راځي دلته کې مونږ ته ځان سره به وړي که نه؟ ډاکټران، خاص کر د پېښور دا ډاکټران دا ډېر زیات راځي. ملګرو زه په دې هم خوشحاله شوم چې زه شکر الحمدلله دا علاقه ډېره زیاته کمزورې ده، ما کورونه وکتل سنسان ده، خو زه الله پاک یو ذریعه برابروي. نو د دې دغه باغ دا د دوی دپاره یو ډېره زیاته قیمتي ذخیره ده. نو الله پاک هغه لینډ روان کړی دی په دې شړه علاقه کې. الله پاک دلته دا رحم کړی دی چې د پلۍ مالټه او بیا د پلۍ دا علاقه چې کومه سنسان ده، نو د دې نوم څنګه چې ماماجي ویل چې د پنجابه پورې خلک د پلۍ مالټه یادوي. ملګرو دلته هم یو خپل قانون دی، خو هغه قانون چې کوم دی نو ماماجي زموږ دپاره مات کو. ما ورته ویل چې یاره ته مونږ له د یو بوټي نه مالټه راوشکو چې مونږ یې وخورو. ماماجي ویل چې یاره دغه چاړه او ته خپله ځان له راوشکو نو بسم الله کوو او تاسو سره شریک کوو، او خامخا تاسو به هم دې وخت کې په خوله کې اوبه راغلي. خو های های ماشاءالله دا وګورئ ماشاءالله بوی هم ډېر زیات خوږ دی او ذایقه خو یې الله دې وبخه. تاسو کتلی شئ ملګرو ډېر زبردست، ډېر بهترین. دا خو مونږ را روان یو، خو ماماجي ما ته دا نه دي ویلي چې یاره د دې بوټي مالټه خوږه ده او د دې نورو یا خو یاره خو ما ته ویل چې راشو کوه چې کوم دی دلته ودرېدم. بلکل ملګرو دا خبره ټیک ده چې یاره د دې ذایقې کې ډېر زیات فرق وي. او تاسو چې ملګري درسره راغلي دي څه ته نه کې راځئ یو بل بوټی هم چک کوو. الله دې د ډېر عمر ژوند درکړي. ماماجي زمونږ سوچ همدغه مونږ چې دلته رالو نو زمونږ دغه صرف مقصد و چې یاره مونږ دې باغ کې وګرځو. دا یو خوند کوي، دا یو ارمان وي. مالټې او دغه چې کوم دي نو هغه خو په بازار کې هم میلاویږي، خو د دې ځان له یو خوند دی، د دې ځان له یو ښکلا ده. ماماجي دا راته ووایي چې دې کې داسې تاسو ته علم وي چې د دې پوستکی چې کوم دی د دې ښه کافي نری پوستکی تاسو ته پته لګي چې د دې مالټې پوستکی به نری غټ دی که نه، دا مضبوط دی لکه طاقتور دی. د دې پوستکی که لږ غټ راځي نو دې خوا شاته دلته شاته دا بوټی چې دی دا به صحیح راځي. زبردست یار مالټه ټوله نری ده. ها او لکه اوبه پکې ښه کافي اوبه دي پکې ملګرو، اوبه پکې ډېرې دي. پوستکی د ټولو نری، خو دا مضبوط دغه دی. اکثر لکوټې دا چې لکوټې اوس مړه شي نو بیا به تاله ښه مزدر کوي. دغه کې نه دي دا پوستکی دې کې لکوټې دغه کې نه شونډه د دې د چې کوم ولاړې ونې دي نو موږ د دې ذایقې چک کولې. اوس دا دلته خو دې بوټي یخ هم پرتې دي چې واړه موږ به ورته نه ټینګېدو، خو اوس هم ځان ټینګ کړی. ماماجي به وایي چې اوس د ځمکې نه یې راواخیسته. نو چې پلۍ ته راشئ ملګرو نو د وهاب ماماجي خواله لازمي راشئ او تاسو به ورته وایئ چې یاره د نوید ویډیو مو کتلې وه مونږ راغلي وو. نو انشاءالله العزیز چې زما یې څنګه مېلمستیا وکړه نو ستاسو به هم دقه شانته مېلمستیا کوي.
मैं पल जोड़ दे किसा कवि दनना मैं पल जोड़ दे किसा कवि दनना रोजे कन बाहर दर तवलाड़ियों दर तवलाड़ दयार गम्मा पसंग दर तवलाड़ियों दर तवलाड़ निम्पस दर तवलाड़ियों दर तवलाड़ निम्पसूरे निम्पनवरे दर तवलाड़ियों दर तवलाड़ दस पग में पासमानुनो कमी गोरे द जहान पजखानुनो कमी गोरे कदियाशी जहु चरिम दासनाउमा साफ बल रंग में पलुनो कमी गोरे मिनस्ता मिला तरुसा नसीब नाशवा लेवने शुम पगरुनु कमी गोरे जपर खाद बजान लदा सितावी जोखमा ब्यादयार लापदरुनो कमी गोरे ملګرو دغه و د پلی چکر چې ستاسو سره مشرک کو دا زما ډېر زیات خواهش و چېرې زه لاړ شم د پلی دغه باغونه په خپله باندې وینم دغه د پلی د مالټو نه خوند واخلم هلته په باغ کې نو ډېره زیاته مزه یې وکړه ډېر زیات خوند یې وکړو وهاب لالا ډېره زیاته مینه وکړه په دې سکرین در سره د وهاب لالا نمبر شریک کومه که چېرې تاسو دلته پلی ته راغلی نو وهاب لالا سره رابطه کوئ انشاءالله ولعزیز تاسو ته به ډېر زیات ښه رویه اختیاروي او هغه هم وی چېرې زه ټولو میلمنو سره ښه رویه اختیاروم د مدرار به ډېره زیاته شکریا ادا کوم د الو قاسمي نه موږ راغلي وو دا نور ملګري ډېره زیاته مینه ما ته دلته د مدرار به د الو قاسمي چې کوم دی د دې نه د طرفه میلاویږي نو زما کوشش دی چې کله ډېر زیات بور شم نو زه د دوی خواله راځم نن پکې دلته د پلی دا چکر وشو امید لرم چې تاسو به ترې خوند اخیستی وي ویډیو لازمي شریک کړئ کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ چېرې تاسو د پلی دې باغونو ته راغلي او که نه چا دغه مالټې دغه ذایقه څکلې ده کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله